نن خلق مس شوی دی، مس دی خلق ګیرو پسې لګیا دي خلق خبرې کوي، پټکو پسې خلق لګیا دي خبرې کوي، علماو پسې خلق لګیا دي باسونه کوي، بیت الله پسې خلق لګیا دي خبرې کوي، حجونو عمرو پسې لګیا دي خلق خبرې کوي. وی د ډېر عمرو ته پکې څه ضرورت دی او د ډېرو حجونو ته پکې څه ضرورت دی؟ نو تا ته پکې څه ضرورت دی؟ دا ته چې 15 او 16 کورونه جوړی دی ترې څه ضرورت دی؟ او چې دا 3-4 بنګلې جوړی دی ترې ساجت دی؟ او دا کور کې چې 2-3 موټرې ولاړې دی ترې پکې څه ضرورت دی؟ او دا ښځې له چې په لکونو روپۍ سامان جهیز کې کوي دی ترې څه ضرورت دی؟ او چې دا واده دی د زوی او دا 30-40 دیګه پخی دی ترې څه ضرورت دی؟ ازر بدا وایي دې ته څه ضرورت؟ څوک وایي مړه دی پټکي ته ساجت دی، څوک وایي مړه دا ګیره خو د هغې زمانې عادت و. داسې خلک راووتل په خدای مې دې قسم زه حیران شوم حیران. څوک په ذکرونو پسې خبرې کوي، څوک د ذکر مجلس پسې خبرې کوي. خلک مس شو مس، یو موټرګی یې شوی دی، یو موټرګی خو چې لږ معمولي یو موټرګی یې وشي بس په ځان بیا نه پوهېږي، بیا مدرسې پسې او په مولیانو پسې او ګډې وړې وایي. یادو صاحب تاسو ټولو ته وایم د شب قدر خلک خو زما ډېر خوښ دی، دا خو الحمدلله ډېر صالحان خلک دی، دا دینداره خلک دی. شب قدر ټول د مدرسو د جماعتونو نه ډک دی، د نیکانو صالحانو نه ډک دی، د حاجیانو نه ډک دی الحمدلله. او ډېر علما او حافظان دي په شب قدر کې ماشاءالله. لیکن تاسو ته دا وایم چې علماو پسې به سپکې بدې بلکل نه وایي. ما یو ځل بیان کو نو هسې مې ذهن کې چېرته یو نکته لیدلې وه، بیا مې یېره وه. ما نه اکثر یېرې خو چې یو ځای کې یو خبره ووینم ویې کړم. ما ویې لکه ګورې علماو پسې خبرې مه کوئ، او که علماو پسې م خبرې وکړې نو مې په قبر کې کېښودې نو مخ به د قبلې نه نرخاته ته تاویږي. ولې؟ که علماو پسې خبرې کوې، علما تا ته دغې قبلې والا دین ښیي، علما تا بیت الله ته ورسیده کوي ورنیغی دی. او ته علما پسې خبرې کوې، دا خو د پیغمبر وارثان دي، نو چې زما وارث پسې څوک خبرې کوي زه به خفه کېږم که نه. علما خو د خدای او د رسول دین تاله ساتي او تا ته یې در رسوي او په هر محاذ کې د قرآن او د سنت خدمت کوي. نو چې ته علما پسې خبرې کوې او سپک ورته وایې د دین ته سپک ګورئ، نو ته د دغې دین توجه خو بیت الله ده، نو مخ به دې اخوئ. نو ما ته یو سړی بیا وایي اوس هم شته زموږ په کلي کې، ما ته مولوي صاحب ځان لی راته ووایي وی دا خبره دې ټیک ده، وی پلانکي سړی سړی هم راته وښه وی مونږ قبر کنستېده نو یو بل قبر تازه هم ښخ کړی وي او څو ورځې مخکې د هغه له حد پکې وغورځېد او هغه سړي به مولیانو پسې بدې نه دی وي. ما ته وی تا پسې به یې مونځ هم کوو د جمعې او بیا به یې راپسې بدې هم وي او مولیانو پسې به هم بد وي. وی چې له حد یې وغورځېد قسم یې راته وخوړ وي مخ یې د قبلې نه ورخاته توتو شوي، مې ګوان د سره شته وي اوس ته د 11-12 راوړه، مې په دې کاڼه کېدی بس مونږ ولا نیغه او نه نیغېده، مونږ نیغه واپس کېده ونې علماو پسې. او ما سره اوس دا سړی ما سره موجود شته خو بدره چې دی نوم عالم چې یو کس و چې علماو پسې خبرې کولې ژبه کې چینجي شوي دي، چینجي زما د خبرو چې څوک خدمت کوي، تاسو عقلي خبره کوم، زما د خبرو چې څوک خدمت کوي او ته هغه ته سپک ګورې نو دا ما ته سپک کتل دي که نه دي؟ عالمان او حافظان د چا د خبرو خدمت کوي؟ وایه د الله. نو چې تا هغه ته سپک ګورې خدای به خفه کېږي که به نه خفه کېږي. یو به تلاوت د قرآن شریف کوي، دا تاسو پرېښی دی، فیسبک دی او نیټ دی، فیسبک دی او نیټ دی، مولا سره هم دا دی او امي سره هم دی او پیر صاحب سره هم دی او مرید صاحب سره هم دی او عامو سره هم دی او ښځو سره هم دی او سړو سره هم، ټول په نیټ اخته دي او د قرآن شریف تلاوت پاتې دی. نن نه پس به ما سره وعده کوې چې لږ به د قرآن شریف تلاوت کوې خو کوې به که خیر وي انشاءالله. نمبر 2 په خپلو بچو به د قرآن علم کوې، حافظان به ترې جوړوې او قاریان به ترې جوړوې، کوې به انشاءالله. او یو خبره بله کوم، که د دې نه مخکې مولیانو پسې هر څه ویلي شته پکې بعضې نو خیر دی، مونږ درته بخلي دي مونږ بخلي دي، خو د نن نه پس به را سره وعده کوې
چې عالمانو پسې به د خولې نه بد نه وباسئ که خیر او په هر میدان کې به د علماو ملګرتیا کوئ کوئ به انشاءالله دا به ستاسو ما سره وعده ای ما خو ستاسو مخکې صفت د شب قدر خلق خو ما د جمعې مانځله راځي داسې خلق دی نو ټول به که خیر انشاءالله د علماو قدر کې عزت به کوئ او د قرآن تلاوت به کوئ قرآن د خدای کلام چې قرآن سره د مینه پیدا کړه خدای سره مینه ده چې عالم سره د مینه پیدا کړه نیت دا وکړه چې دا مولا ما ته د خدای او د رسول وړلی شوي دین ښیي ښکلې عقیده عمل اخلاق ښیي او د پیغمبر سنت ښیي نو دا خدای او رسول سره مینه ده او د خدای او د رسول مینه د نجات او د کامیابۍ ذریعه ده الله یې تاسو خوشحاله